علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وینو جوانا دا راته وایا چې د الله عرش لوی دی کو ستا دا ګناه لوی ده. انو جوان ورته زما ګناه لوی ده کو تعالی ذات لوی دی کو ستا ګناه لوی ده. وی د الله ذات لوی دی. د الله پیغمبر د الله ذات څه دی؟ لوی دی. د الله ذات لوی دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی هغه لوی ذات پستا دا دومره لوی ګناه معاف کوي. تا خو راته وای چې دا ګناه دې څه کړی ده؟ تا خو راته وای کنه د الله خوږه پیغمبر ستا د مخ نه ماته حیا راځي. ستا د مخ نه ماته څه راځي؟ حیا راځي. نشم ویلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي خیر ووایه دا ګناه څه ګناه ده چې ته دومره وایې چې زما دومره ګناه غټه ده د ځمکې نه غټه ده د اسمانونو اخر ګناه څه ده؟ وی د الله خوږه پیغمبره زما کار چې دی که نه د 7 کالو نه زه کفنونه د مړو نه پټوم. 7 کالو پورې مې دا کار وکړو. وی د الله پاکه پیغمبره بله شپه لاړمه د انصارو کې یو نوجوانه جینۍ مړه وه پیغله جینۍ مړه وه. نو چې هغه خلکو دفن کړه زه پسې شپې له لاړم او د هغې قبر مې کولاو کو. نو چې قبر مې کولاو کو نو کفن مې ترې راټول کو. کفن چې مې ترې راټول کو او را روان شومه نو ډېره پیغله جینۍ وه ښایسته جینۍ وه هغه بدن باندې مې سترګې ولګېدې. نو را روان شومه نو شیطان راته وسوسې شروع کړې چې دې سره بدکاري وکړه. دې سره څه وکړه نعوذ بالله بدکاري وکړه. وی د الله خوږه پیغمبره لاړمه د هغې مړې جینۍ سره په قبر کې مې بدکاري وکړه. دا مې وکړو او چې دا مې وکړو وی چې را روان شومه نو هغې جینۍ راته اواز وکړه. هغې مړې جینۍ راته د قبر نه اواز وکړو چې ای ظالمه ای فاسقه د الله نم نه یېرېږې؟ د الله نم تعالی یاره نه درځي. خلک خو دې نه نیزه نو د الله نم تعالی یاره نه درځي چې زه دې د مړو په ډله کې بې حجابه کړم او زه به د قیامت ورځ د الله په دربار کې چې پاسم نو زه به په حالت د جنابت کې په ما خو دې غسل واړه. دا تاسو وکړه ظالمه د الله نه یېرېږي چې داسې کارونه کوي. د الله پیغمبره اوس یېرېږم چې ما به الله معاف کړي دا د کول ګناه وه. روایتو کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مخ مبارک د غصې نه سور شوی او چې دا کیسه کوله. دا مخ مبارک د غصې نه سور شو او چې دا کیسه خلاص کړه نبی علیہ السلام په گزار وکړه. څومره لوی ګناه چې انسان کړي الله تبارک وتعالی ورته څه کوي؟ معاف کوي. یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوي ته داخل شو. نو چې څنګه مسجد نبوي ته راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ورته وکتل نو د عمر رضی الله تعالی عنہ په مخ باندې د جړه اثر و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل عمر ولې خفه یې؟ ولې خفه یې؟ جاړې ولې؟ وی د الله پاک پیغمبره د جومات ته چې را دننه کېدم په دې دروازه کې یو نوجوان ناست دی او داسې جاړي چې د هغه جړه زه وجړولم. داسې زار او قطار سره جاړي چې د هغه جړه زه وجړولم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ښه عمره دا هلک را داخل کړه چې ولې جاړي زه خو دې تپوس وکړم که نه. نو دا هلک چې را داخل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی نوجوانه ولې جاړي ولې خفه په څه باندې؟ وی د الله پاک پیغمبره یو ګناه رانه شوې ده او هغه ګناه مې جړوي نو هغه ګناه مې څه کوي؟ جړوي نو. وی ولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی ولې؟ وی ځکه ډېره غټه ګناه مې کړې ده. وی ډېره غټه ګناه مې کړې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی ښه وی دا راته ووایه ای هلکه ای نوجوانه دا راته ووایه چې د الله تبارک وتعالی دا 7 واړه ځمکې او دا 7 واړه اسمانونه او دا غر دا لوی دی که ستا ګناه لوی دی؟ هغه نوجوان ورته وی د الله خوږه پیغمبره د دې 7 اسمانونو نه د دې 7 ځمکو نه او د دنیا د دې ټولو غرونو نه زما هغه ګناه غټه ده د دې نه غټه ده. ښه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل بیا راته دا ووایه که نه چې د الله تبارک وتعالی کرسي لویه ده که ستا دا ګناه لوی دی چې ته پې دومره خپای؟ هغې نوجوان ورته وفرمایل وی زما ګناه لویه ده د الله د کرسۍ نه زما ګناه څه ده؟ نعوذ بالله لویه ده. بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی نوجوانه دا راته ووایه چې د الله عرش لوی دی که ستا دا ګناه لویه ده؟ نوجوان ورته زما ګناه لویه ده.
زما ګناه لوی ده، ما ډېره غټه ګناه کړې که نه. بیا ورته نبي علیه صلات وسلام فرمایل وی هلکه دا راته ووایه چې د الله تبارک وتعالی ذات لوی دی که ستا ګناه لوی ده؟ وی د الله ذات لوی دی. د الله پیغمبره د الله ذات څه دی؟ لوی دی. د الله ذات لوی دی. نو نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل وی هغه لوی ذات په ستا دا دومره لویه ګناه معاف کوي. ته ولې دومره ناامیدی؟ هغه لوی ذات په ستا دا لویه ګناه معاف کوي. هلک د جړا نه بس کړو، لږ طبیعت یې ښه شو. نبی علیه السلام ښه دا دومره غټه ګناه به م الله معاف کوي؟ او الله تبارک وتعالی به درته دا معاف کړي. خو ای هلکه دا خو راته ووایه چې دا ګناه دې څه کړې ده؟ تا خو راته ووایه که نه؟ د الله خوږه پیغمبره ستا د مخ نه ماته حیا راځي، ستا د مخ نه ماته څه راځي؟ حیا راځي، نشم ویلی. نبی علیه صلات وسلام ورته فرمایي خیر ووایه دا ګناه څه ګناه ده چې ته دومره وایي چې زما دومره ګناه غټه ده، د ځمکې نه غټه ده، د اسمانونو اخر ګناه څه ده؟ وی د الله خوږه پیغمبره زما کار چې دی که نه د 7 کالو نه زه کفنونه د مړو نه پټومه، زه کفنچور یم. څوک چې مړی ښخ کړي مدینه منوره کې که نه زه به زه شپې له لاړ شم کفن ترې نه راوپرځمه، هغه ترې راپټ کړم، مړی بیا پټ کړمه او کفن ځان له به بازار کې خرڅ کړم. دا زما کار دی، کفنونه پټوم د مړو نه. 7 کالو پورې مې دا کار وکړو. وی د الله پاکه پیغمبره بله شپه لاړمه د انصارو کې یو نوجوانه جینۍ مړه وه، پیغله جینۍ مړه وه. نو چې هغه خلکو دفن کړه زه پسې شپې له لاړم او د هغې قبر مې کولاو کو. نو چې قبر مې کولاو کو نو کفن مې ترې راټول کو. کفن چې مې ترې راټول کو او را روان شومه نو ډېره پیغله جینۍ وه، ښایسته جینۍ وه، هغه بدن باندې مې سترګې ولګېدې. نو را روان شومه نو شیطان راته وسوسې شروع کړې چې دې سره بدکاري وکړه، دې سره څه وکړه؟ نعوذ بالله بدکاري وکړه. وی د الله خوږه پیغمبره لاړمه د هغې مړې جینۍ سره په قبر کې مې بدکاري وکړه. دا مې وکړو او چې دا مې وکړو وی چې را روان شومه نو هغې جینۍ راته آواز وکړه، هغې مړې جینۍ راته د قبر نه آواز وکړو چې ای ظالمه ای فاسقه د الله نم نه یریږي، د الله نم تاله یره نه درځي. خلک خو دې نه نیزه نو د الله نم تاله یره نه درځي چې زه دې د مړو په ډله کې بې حجابه کړم او زه به د قیامت په ورځ د الله په دربار کې چې پاسم نو زه به په حالت د جنابت کې یم، په ما خو دې غسل واړه. دا تاسو وکړه، ظالمه د الله نه یریږي چې داسې کارونه کوي. د الله پیغمبره اوس یریږم چې ما به الله معاف کړي، دا د کولو ګناه وه. روایتو کې راځي نبی علیه صلات وسلام دا مخ مبارک د غصې نه سور شوی چې دا کیسه کوله، دا مخ مبارک د غصې نه سور شو او چې دا کیسه خلاصه کړه نبی علیه السلام پې ګزار وکړو، ګزار یې پې وکړو. وی پاسه بدبخته زما د خوانه، پاسه بدبخته تاله د مړي نه د هغې قبر نه م یره نه درتلله، هلته تا بدکاري کوله، دومره ته په زړه سخې، پاسه زما د خوانه. او ستا دپاره لایق چې دی هغه جهنم دی، ستا دپاره اور لایق دی. هغه لکه د ځان نه خوانه پاسه او دی په جړا روان شو، په جړا روان شو او لاړ یوې صحرا ته او هلته په جړا پرېوتو. 40 ورځې شپه ورځ د الله په دربار کې جاړي، الله ما معاف که، الله ما معاف که. په دې 40 ورځ باندې دعا غواړي، وی الله کو چېرته زما د دعا تا معاف کړي که نه نو نبی علیه صلات وسلام او صحابه کرام پې خبر که، زما په دې توبه باندې خبر که چې ما دغه توبه قبوله کړې ده چې زما نه لږ نفرت کم شي. او الله کو زما توبه نه قبلوي که نه، زما توبه نه قبلوي نو د اسمان نه اور راولېږه او ما پې وسېځه خو د اور په جهنم مې مه سېځه. الله چې څه سزا راکوي هغه په دنیا کې راکړه، ما په اور وسېځه خو د جهنم د اور نه مې خلاص که. الله دا دعا یې وغوښتله چې دا دعا یې وغوښته دې کې جبریل علیه صلات وسلام راغی نبی علیه صلات وسلام لره، د الله محبوبه الله تبارک وتعالی راولېږلم، زه در باندې هم سلام کوم او الله تبارک وتعالی در باندې هم سلام کوي. نبی علیه صلات وسلام فرمایل وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دا راته ووایي جبریل رالی څنګه، جبریل څنګه رالی؟ د الله محبوبه الله تبارک وتعالی یو څو تپوسونه ستا نه کړي او جواب یې درنه غواړي. نبی علیه صلات وسلام په یاره کې شو، الله زما نه تپوس کړي جواب یې رانه غواړي. وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې زما محبوب ته ووایي چې خالق ته یې کو خالق زه یم،
د دې مخلوق پیدا کوونکی ته یې کو زه یم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته نه زما رب خالق دی، زما رب خالق دی، زه نه یم. خو زما محبوب ته ووایه چې رازق ته یې کو رازق زه یم. جبریل رازق زما الله دی، زه نه یم. خو زما محبوب ته ووایه چې توبه قبلونکی ته یې کو زه یم. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل نه توبه قبلونکی زما رب دی، توبه قبلونکی زما رب دی. وی بیا چې کوم الګ تا رټلی او که نه د هغه توبه ما قبوله کړې ده. الله تبارک وتعالی فرمایي چې کوم نوجوان تا په هغې ګناه رټلی و د هغه توبه ما قبوله کړې ده، ما قبوله کړې ده. الله نبی علیه الصلاة والسلام ویل صحابه یې راټول کوي ما له هلک پیدا کوي، ما له هلک پیدا کوي، ما له یې راولئ. هغه نوجوان چې د نبی علیه الصلاة والسلام دربار ته حاضر شو، نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل وی نوجوان الله ستا توبه قبوله کړه، الله تبارک وتعالی ستا توبه قبوله کړه. الله تبارک وتعالی دومره لوی لوی ګناهونه هم معاف کوي. خو چې کله انسان د زړه د اخلاص څه وباسي، الله تبارک وتعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وزما محبوبا قل اوائے اے زما محبوبا یا عبادی الذین وزما خی بندگانو اسرفوا علی انفسهم چې په خپلو ځانو باندې څه کړی دی. اے زما بندگانو ته ووایا. کومو بندگانو ته الله؟ ستا نیکان بندگانو ته نه نه اسرفوا علی انفسهم چې زمانه باغی ګرځي، زمانه خفه ګرځي، زمانه مرور ګرځي، هغې بندګانو ته ووایه لا تقنطوا من رحمت الله. د الله د رحمت نه منه امیده کیږئ، د الله د رحمت نه منه امیده کیږئ. ولې زمانه نه امیده یې؟ د الله د رحمت نه نا امیدي دا ډېره لویه ګناه. بعضې اوقاتو کې انسان وایي که نه مړه ما الله نه معاف کوي، ما دومره ګناهونه کړي هغه نه معاف کېدو نه دی. نو کو دا خبره دې وکړه ګوره خپل ایمان به وبایلې، خپل ایمان به څه کې وبایلې. ښه تا دومره لوی ګناهونه کړي دي ولې د الله ذات ته هغه نشي معاف کولی. نا امیدي خلک وایي ګناه ده، کفر دی، هغې نه دا نا امیدي مراد ده.